دغه جلسه خو تاسو ګورئ نو دې وخت کې په سټیج باندې ډیپټي کمشنر چې کوم دی هغه موجود دی. ضلعي انتظامیه سرکاري وسایل هغه ښه بې درېغه چې کوم دی نو په دغه جلسه کې هغه استعمال شو، یعنې کروڑه روپۍ پرې ولګېدې. خو د خلکو چې کوم امیدونه وابسته دي یا کوم توقعات دي هغه دا دی چې په ماضي کې دلته کوم وزیراعلیګان راغلي دي د دوی د 14 کال حکومت نه مخکې هغه کې اکرم دراني وو، هغه کې خیدروتي وو، نو هغوی دلته دې ضلعې دپاره د منصوبو اعلان کړو. نو نن دا خلک وایي چې یاره دغه به خو هم اعلان کېږي. بله ښه خبره ته وکړم چې په کومه ځای کې دا جلسه جوړه شوې ده دلته کې د 1000 نه زیات خلک ډینګې وهلي دي. هغوی دپاره نه سپری وه نه د هغوی دپاره څه داسې بل څه انتظام و، خو دغه جلسې په وجه باندې د هغوی خدای پاک واورېدل او هغوی ته چې کوم دی نو صفایي وشوله. تر دې پورې چې موږ پرون کتل نو دا لاچیان چې کوم دی دا موله ټیمې انځل 3 مروز دا محکمه ټیمې ضلعي انتظامیه پولیس هغه په دې کې چې کوم دی نو ښه بھرپوره کردار ادا کړ او دغه پراجیکټ چې کوم دی دغه جلسه چې کومه ده کروڑه روپو ته ورسېدله. خو دې وخت کې صرف 2000 کرسۍ چې کوم دی نو په دغه جلسهګاه کې پراته دي. اوس خلک دغه غوښتنه کوي چې دلته کې د صحت معاملات هغه انتخابي ګمبیر دي، په هسپتالونو کې هېڅ قسمه سهولیات نشته، ماهر ډاکټران نشته، تعلیم چې کوم دی نه د ګډوډۍ ښکار دی. دا کوم ځای کې چې جلسه را جوړه شوې دا ګراوند چې کوم دی نو دا هم سرکاري ګراوند دی، خو د دې نه مالي شته نه چوکیدار شته او په دې باندې قبضه مافیا چې کوم دی نو هغه اړمیږي. خو د دې جلسې سره هغه خلک هم پشا شو او د دې صفۍ وشوله، چونکې د دې صفۍ چې کومه تر دې وخته پورې د دې ګراوند هغه نه وه شوې او نه دې ته چا توجه ورکوله. ورسره چې کوم دی نو دلته کې پلای اوور یو منصوبه ده چې د هغې سلطان خان کله د تحریک انصاف په حکومت کې نو د هغې هغه ټیم کې اعلان شو، بیا پې کار شروع شو. 20 کروڑه روپۍ دوی وایي چې پې لګېدلي دي، خو په ګراوند باندې لکونو کې هم نه ښکاري، ولې چې یو 3 کویان یې صرف کړي دي. نو دغه هم یو غټه مسله ده، دوی وایي چې د هغې هم افتتاح کوي، دا افتتاح بیا په دویم ځل کېږي. دویم چې کوم دی ټراما سنټر نو هغه څو میاشتې مخکې په 400 هسپتال کې د هغې افتتاح شوې وه. نن چې کوم دی نو هغه مو چې ټراما سنټر به په ډیچکو کې، خو دلته ایم آر آی نشته، سی ټي سکین نشته، آی سی یو نشته، بیډ نشته، ماهر ډاکټران نشته، هسپتالونو کې سهولیات د سره نشته دی او بل هسپتالونه قرضدار دي. نو خو د دې لپاره هم د فنډ اعلان وکړي نو دې خلکو دا امیدونه شته دي، خو داسې نه ښکاري ځکه چې دوی ته خپله خو آینه چې کومه ده هغه ښکاري چې نن دغه کومه جلسه ده په دې جلسه باندې دا کوم خرچې وشوې، سرکاري وسایل پې څنګه بې درېغه استعمال شو، 2000 کرسۍ چې کوم دی نو په دغه جلسه کې ایښودې شوي دي. نو ګورو به چې وزیر اعلی صاحب تقریر کې څه وایي، په دغه تقریر باندې هم بیا نظري په هغې باندې هم خبرې اترې کوو. خو دلته کې یو میګا پراجیکټ په دغه 14 کاله کې په دغه ضلع کې په نظر نه راځي. خلک غوښتنه کوي چې د رخایۍ سره د رخایۍ ډنګونه خو والي کېږي، خو د خلکو کار هم پکار دی. نو کار هم د خلکو له پکار دی ځکه چې دې صوبې له دنیا بجټ راځي، په خپله خوره خپل اختیار چغې وهلې کېږي، ډېر وسایل دي. هغه وسایل آیا په دې درنو جلسو باندې به لګي او که په قوم باندې هم څه لګي؟ خلکو دا سوال لوچت کړی دی. د دې جواب چې کوم دی ضروري دی چې ولې جواب ورکړی شي.